دې آیاتونو کې الله پاک جل جلاله د صفا او د مروه دې ذکر کوي چې د صفا او مروه دا د الله پاک جل جلاله د دین نښې دي. شعائر الله دي، د الله پاک جل جلاله نښې دي، یعنی د الله پاک جل جلاله د دین نښې دي. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله خپل بچی حضرت اسماعیل علیه السلام او خپل بیبي حضرت حاجره رضی الله عنها دواړه چې کوم دی په خوشي بیابان کې پرېښودو د الله په حکم سره، نو دې سره څه لږې غونډه کې کجورې وي او څه لږې غونډه کې اوبه ورسره وي، خو چې کله هغه اوبه هم ختمې شولې یا کجورې هم ختمې شوې، نو د حضرت حاجرې ابی خپله هم لوږه او تنده ولګېدل او بچي ته هم چې کوم دی لوږه او تنده ولګېدل. نو د حاجرې ابی په خپل ځان باندې دومره کار نه و څومره چې په بچي باندې خفه وه، ځکه مور دا د خپل ځان نه په خپل بچي باندې ډېره خفه کېږي، نو په خپل ځان باندې پروا نه وه، خو چې حضرت حاجرې ابی سره د خوراک څه نه و، نو د هغې د وجې نه د هغې په وجود کې پی ختم شو، نو اسماعیل علیه السلام ته خو د پیو ضرورت و، نو حضرت حاجرې ابی اوبه کتلې او خوراک یې کتو چې یاره لږ خوراک راته میلو شي او لږې غونډه کې اوبه راته میلو شي، نو چې دا زه وخورم نو د دې د وجې نه به زما په وجود کې پی وشي، بچی به مې مور شي. نو حضرت حاجرې ابی ته د خپل ځان نه د خپل بچي تکلیف ګران، نو یو خو یوازې وه، یو بچی و، یو حضرت حاجره ابی وه، نو په داسې حالاتو کې کو د دې سره چې د نارینه وي خپل خاوند ورسره وي، نو بیا به ورته دومره تکلیف نه و، خو چې یو زنانه شي او یو ورسره ماشوم بچی شي او دویم دا چې په یو خوشي او دشت بیابان کې وي چې نه هلته کې چې کوم دی څوک اوسېدونکي وي، نه کوري نه کوټۍ او نه ورسره څوک خپلوان وي، نو په داسې حالت کې چې کوم دی دا ډېره زیاته ګرانه ده، خو د الله پاک جل جلاله امتحان و. نو حضرت حاجرې ابی دی چې کوم دی منډه کړله وختله صفا ته چې زه څوک وګورم یا څوک داسې ووینم چې د هغه سره خوراک یې ماته راکړي، یا په خپله باندې داسې څه خوراک وګورم چې زه یې ووینم خوراک راوړم هغه وخورم، اوبه وګورم چې هغه اوبه وڅښم. نو حضرت حاجرې ابی دی به چې کوم دی صفا ته لړله، نو د صفا په هغه وخت کې اوس خو راته پته نشته چې آیا واري کړي دي او که نه، خو په هغه وخت کې دا غرونه ودوه، یو ته به صفا وي بل ته مروه وي، دوه غونډۍ وي، نو په هغه وخت کې دا دوه غونډۍ وي، دوه غرونه وو. نو دې حاجرې ابی به منډه کړله صفا ته به وخته، نو د صفا نه به بیا مروه ته منډه کړله داسې، نو هغلته به وخته، نو کله به چې دا صفا ته ور وختله نو خپل بچی به ورته ښکارېدو، د بچی یې پرېښي و دغلته کوم ځای کې چې زمزم دا چینه ده دغلته خپل بچی یې پرېښي و اسماعیل علیه السلام. نو دا به چې د صفا دې غونډۍ ته وختله نو د هغه ځای نه به ورته دا بچی په نظر باندې ښکارېدو، نو بیا به یې منډه کړله، بیا مروه ته لړله. نو چې کله به د صفا نه دې مروه ته تله نو په دغه منځ کې خو کنده وه، ځکه چې یو طرف ته ډیری وه غټه غرو، بل طرف ته غرو، دا منځ کې ځای دا کنده وه. نو چې کله به دا د صفا نه کوزه شو مروه ته به تلله، نو په دغه منځ کې به چې کوم دی د خپل بچی نه ښکارېدو، نو په دغه ځای کې به دې بیبي منډه واله د پاره دی چې زه زر دې مروه ته ورسم چې بره وګورم چې بچی خو راجته منظري شرمخ وغیره خوړلي نه دي، نو د دې لپاره به دې منډه واله. نو دا اووه پیرې منډه چې د سعی وي، دا اووه پیرې منډه حضرت حاجرې ابی چې کوم دی والې ده. نو کله به صفا ته وختم د هغه ځای نه به خپل بچي وکتو او خلک په ګیر چاپېره وکتل چې څوک شته چې ماته څه راکړي، نو هم به بچي ته کتل هم به خلکو ته کتل، نو سخونه په هغه ځای کې، نو بیا به چې کوم دی مروه ته راغله، نو چې مروه ته به راتله په دغه دوران کې خو کنده وه، نو د صفا نه به چې کله مروه ته صفا د ډیره نه به راکوزه شوله مروه ته تلله، نو په لار کې کنده وه، نو بیا خپل بچي نه ښکارېدو، نو د بچي د لیدلو دپاره به دا منډه کړه زر چې کوم دی مروه ته به وخته چې یاره خپل بچي وي. نو د صفا د مروه په منځ کې دا منډه چې دی والې ده، نو دا به دې د خپل بچي د حفاظت دپاره واله چې زه په منډه د یوې ډیرې ته وخېږم چې دا خپل بچی په نظر باندې ووینم چې هسې نه شرمخ او منظري خو نه دی خوړلی چې د زناور خو راله خوړلی نه دی. نو د دې وجې به دی چې کوم دی منډه دا اووه پیرې منډه د سعی ویلی شي، دا اووه پیرې منډه د حضرت حاجرې ابی والې ده. نو الله پاک جل جلاله ته د دې دا منډه دومره خوښه شوله، نو دا اووه پیرې چکرې چې دې پوره کړلې، نو چې ویې کتل نو اسماعیل علیه السلام سره خواته الله پاک جل جلاله د زمزم د چینه چې کوم دی راوکاږله، دا زمزم د چینه راووتن دا بیا واپس راله. نو حاجرې ابی دومره سخت امتحان تیر کو، په دې امتحان کې الله پاک کامیاب کړله، خو الله پاک د هغې هغه منډه دومره خوښه شوه، ګوره قرباني وکړله، د چا دپاره؟ د الله دپاره قرباني وکړله، د الله دپاره په هغه خوشي بیابان کې چې کوم دی پاتې شوله،
وقیل او قال یې ونه کړلو خاوند ته یې ونه ته ما ولې دلته کې پرېږدې وي د الله حکم دی بس چې د الله حکم دی بس ما ته منظور خپل بچې په لوږه او تنده کې خو غلطه خبره یې نه ده کړې په هغې باندې صبر کړی دی هغې باندې څه کړي صبر یې کړي هېڅ نو خدای نه دي ویلي چې الله پاکه دا لا ستا سنګار دی العیاذ بالله چې هم دې خاوند دې رانه پرېښودو زه دې چې کوم دی خاوند ته مې تا حکم وکړو چې دا په یو خوشي ځای کې پرېږده نو په دې خوشي ځای کې زه دیری یم نه راته خاوند را پرېږدي چې هغه رانه سره کړي او نه راله پخپله د غیبو نه چې کوم دی مدد کړي چې د بر رانه سره ورته وکړي غیر میرې نه دي ویلي صبر یې کړی دی خو الله پاک جل جلاله ته د هغې هغه صبر د هغې هغه منډه او د هغې هغه تکلیف دومره خوښ شو چې تر قیامته پورې الله پاک جل جلاله په حاجیانو په عمرو والا باندې لازمه کړله چې دا منډه یې نه والي تر څو پورې نو د دې حج او عمره نه قبلېږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې دا صفا او د مروه په منځ کې دا منډه چې کوم ده سعی نو دا واجب ده خو د چا نه پاتې شوله نو په ده باندې بیا دم راځي بیزه به حلالي د دم په ده باندې راشي بیا به بیزه حلالي مثال د سجده سهوه دی چې په مونځ کې چا نه څه واجب پاتې شي نو دې سجده سهوه وکړي په سجده سهوه سره د دغه واجب باندې پټی ولګي او د دغه مونځ پوره شي دقه شان په حج عمره کې درنه دا منډه چې کوم دی پاتې شوله سعی د صفا مروه په منځ کې چې کوم منډه دا ستانه پاتې شوله نو بیا به د دغه واجب پوره کولو دپاره بیزه حلالی نو ستا واجب به چې کوم دی پوره کېږي نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي دا واجب ده او امام شافعي او امام مالک رحمه الله تعالی دواړه فرمایي چې دا فرض ده دا منډه د هغې په نیز باندې فرض ده او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي چې دا منډه دا سعی چې کومه ده نو دا سنت مستحبه دي او دا ټول د لا جناح نه دي چې کوم دی دلایل دغه چې الله پاک فرمایي تاسو باندې هېڅ ګناه نشته چې د صفا مروه د جاهلیت په زمانه کې دوه کسانو یو نوم اصحابو دا نارینه او نایله دا زنانه وه دی د بیت الله شریف خواته ګناه وکړله بدعملي وکړله نو الله پاک جل جلاله په دې باندې خپل قهر نازل کو د دې دواړو نه ګټې جوړې شولې د دې ښځې هم چې کوم دی ګټه جوړه شوه د دې سړي نه هم ګټه جوړه شوله دا دواړه ګټې شولې نو د هغې زمانې چې کوم خلک کوم مشرکینو نو هغې دغلته د بیت الله شریف خواته دغه نایله او د اصحاب دا دواړه بوتان د دې نه خو الله ګټې جوړې کړې د ګناه د وجې نه نو دا دواړه دغلته پراته نو خلکو به عبرت اغستو خلکو به توبه وګوره دې د بیت الله شریف خواته ګناه وکړله الله ته ګټې جوړې کړې د دې ګناه نه به ځان ساتو چې د بیت الله شریف خواته موږ نشه د ګناه ونشي نو دا د عبرت لپاره دغه دواړه بوتان پراته نو بیا څه وخت پس خلکو دا بوتان وړو د یوې چې کوم دی په صفا ډیری باندې کېښودو دا اصحاب دا سړی دا بوت شو او د ښځې نایلې دی په مروه باندې کېښودو نو خلکو به دا د عبرت لپاره ایښو چې خلکو به ورته کتل چې دا ولې لکه ګټې شوي دي نو خلکو به ورته وي چې دې ګناه کړی د بیت الله شریف خواته نو خلکو به د عبرت اخیستو چې څوک داسې ګناه وکړي دا شانتې کار به ورسره کېږي د هغې نه به ګټې جوړېږي الله به خپل قهر نازلي نو دی د عبرت لپاره ایښي نو چې خلکو به ورته کتل خلکو به د عبرت اخیستو د ګناه نه به یې توبه ایستله ګناه به یې نه کوله نو څه وخت تېرېدو چې دغه کل ختم شو نو بیا نور خلک راغی د هغې چې کوم بچیان او نسیان پیدا شو نو زاړه خلک ختم شو نوي خلک رالو نو د نوي خلکو په زړه کې شیطان دا وسوسه واچول چې دا ستاسو خدایان دي تاسو چې صفا مروه په منځ کې دا منډه وښئ نو دې بوتانو له په سټونو باندې لاس هم راکاږئ دا ستاسو خدایان دي نو دې خلکو د مشرکین مکه چې کوم دویم کول راغی نو هغې ته خدا پته نه وه که نه چې د چا په مخ کې د دې نه ګټې جوړې شوې وي نو هغې خو به د دې تعظیم نه کوو بلکې د عبرت لپاره ایښي خو چې کوم دویم کول راغی نو هغې ته شیطان په زړه کې دا وسوسه ور واچول چې دا ستاسو خدایان دي تاسو چې د صفا مروه په منځ کې کوم منډه وښئ نو د دې په دې سرونو باندې لاس راکاږئ د دې تعظیم کوئ عزت یې کوئ نو دې به د دغې دوو بوتانو عزت کوو او د دې په سر باندې به لاس راښکو او خپل خدایان به یې ګڼل چې کله بیا الله پاک جل جلاله اسلام راوستو رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبري ورکړله نو هغه بوتانو هغه تعظیم حرام شو ختم شو نو د مکې مکرمې خلکو دا سوچ وکړو چې یاره دا صفا مروه کې دا منډه چې کومه وه د دې بوتانو د وجې نه خلکو واله نو چې الله پاک د بوتانو عزت حرام کو نبی علیه السلام وفرمایل چې د دې عزت په نن نه پس نه کېږي بلکې د دې توهین به کېږي دا خدایان نه دي او ګډې دي دا خو شرک دی نو چې د دې بوتانو تعظیم حرام شو نو پکار ده چې دا صفا مروه دا منډه هم حرامه شي ځکه دا خو د دې دپاره ده نور خو دې جاهلانو ته دا پته نه وه چې دا خو د حضرت حاجرې ابی هغه سنت دي هغه سنت ابراهیمي دی د حاجرې ابی چې کوم دي سنت دي هغې دا منډه والې وه او دا خو د حج او د عمرې دپاره دا منډه دې ته خو دا پته نه وه نو دوی په زړه کې دا سوچ وکړه چې پکار ده چې دا منډه ورسره هم حرامه شي
دا د مکې خلکو وي او د مدینې منورې خلکو د مخکې نه به د صفا مروه په منځ کې دا منډه بد کار ګڼو نو هغې نبي علیه السلام دی چې الله پیغمبره موږ هم دا منډه ولګه دا خو موږ د مخکې نه بد ګڼو نبي علیه السلام په دې باندې دا آیات نازل شو الله پاک دواړو ډلو ته مکې والو ته وفرمیل مدینې والو ته چې دا منډه چې کومه ده دا د بوتانو تعظیم دپاره نه وه دا خو اصل کې د حج او د عمرې دپاره ده او دا خو په اصل کې د حضرت حاجرې ابي هغه سنت دي د هغې قرباني د هغه الله ته خوښه شوې ده د هغې د وجې الله پاک جل جلاله دا منډه لازمي کړې ده په حجیانو او عمرو والا باندې